أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा په تیره خطبه کې मोहब्बत इलाही के हवाले से د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اوسوي د خدای پاک د مینې په حواله څه بیان شوی و. په دغه زمانه کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم رښتونی غلام عمل او د خپل د آقا په مطابقت کې د هغه په اتباع کې دغه د خدای پاک د مینې ننداره موږ ته ښکاري. دا مثالونه نن هم شته، یعنې خدای پاک سره د مینې چې کم اعلی معیارونه دي او د دې په نتیجه کې چې د خدای پاک کم فضلونه په هغوی شوي وو او د خدای پاک چې کومه مینه د هغوی سره وه هغه به خلکو محسوسوله. خو بهرحال باقي واقعات بیانولو نه مخکې به حضور فرمایي چې هغوی به د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل الفاظ کې د دغه مینې ذکر کوي. یو ځای کې هغوی فرمایي زه نشم بیانولی چې زما کم عمل وو چې د هغې په وجه د خدای پاک دا عنایت زما شامل حال شو. صرف په ځان کې دا احساس زه دا خبره محسوسوم چې فطرتاً زما زړه خدای پاک سره د وفادارۍ طرف ته یو کشش لري چې د هیڅ څیز په ودرولو دا نشي ودرېدی. نو دا د هغه عنایت دی، دا د خدای پاک چې کم احسانات په ما دي. حضور فرمایي چې لکه څنګه چې په تیره خطبه کې ما ذکر کړی وو او هغوی د دغه خبرې اظهار هم ډېر ځای کې فرمایلی دی چې دا هر څه ما له دې لپاره ملاو شوی دی چې زه د خدای پاک محبوب او د هغه نازولی نبی صلی الله علیه و آله وسلم کامل اتباع کوونکی یم، هغوی سره مینه لرم او د دې په نتیجه کې بیا خدای پاک د مینې دروازې په ما پرانستلی شوي دي او د دې ادراک هم په ما کې پیدا شوی دی او بیا د خدای پاک د فضلونو باران په ما مسلسل ورېدلی دی. د دغه د زړه کیفیت ذکر کې هغوی د زړه کیفیت ذکر کې د هغوی سیرت بیانوي. حضرت شیخ یعقوب علي عرفاني صاحب یو ځای کې لیکي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دا لیکلی دی چې المساجد مکانی والصالحون اخوانی و ذکر الله مالی و خلق الله عیالی، چې زما کور جماعتونه دي او صالحین زما رونه دي او د خدای پاک ذکر زما مال و دولت دی او د هغه مخلوق زما خاندان دی. یعنې دا هر څه د خدای پاک ګرد چاپیره دي، دا سم چې هغوی بیان فرمایلی دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې زه د هر څیز سره صرف د خدای پاک لپاره مینه کوم، که ښځه ده که بچي دي که ملګري دي، د ټولو سره زما تعلق د خدای پاک لپاره دی. همدغه تعلیم دی چې خدای پاک راکړی دی. او بیا رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم دا فرمایلی چې دغه تعلیم خور کا او د دې د ټولو نه زیات اظهار په دې زمانه کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په اتباع کې
د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عمل په ذریعه کیږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي صادق خو د ابتلاونو په وخت کې هم خټینګ ولاړ وي او هغه خبر وي چې آخر خدای پاک هم زموږ حمایت کوي او دا عاجز د خدای پاک شکر کوي چې داسې د کامل ملګري ورته ترلاسه دي. خو باوجود له دې دا هم زما ایمان دی چې که یو تن هم راسره نه وي او ټول مې پرېږدي او په خپله لاره روان شي بیا هم زه هېڅ ویره نه لرم. زه خبر یم چې خدای پاک ما سره دی. که زه چخړین کړی شم او د یو ذرې نه هم زیات حقیر شم او د هر طرف نه راته تکلیف او کنځلې او لعنتونه راته ترلاسه شي، که دا ووینم د هر طرف نه بیا به په آخر کې فتح هم زما وي او ما هېڅ څوک هم نه پېژني خو سوای د هغه چې ما سره دی او زه بیخي نشم ضایع کېدی. د دشمن کوششونه بې فایدې دي او د حاسدانو منصوبې لا حاصله دي یا نادانو وړندو ما نه مخکې کم صادق دی چې ضایع شوی دی چې زه به ضایع کېږم. کم رښتونی وفادار خدای پاک په ذلت وجلی دی چې ابه ما وجني. یقینا یاد لرئ او غوږونه پرانیزئ او واورئ چې زما روح هلاکېدو والا روح نه دی او زما په سرش کې د ناکامۍ خمیر نشته. ما له هغه همت او صدق را بخلی شوی دی چې د هغې مخې ته غرونه هېڅ حیثیت نه لري. زه د هېچا پروا نه لرم. زه یوازې وم او په یوازې پاتې کېدو باندې ناراضه نه وم. آیا خدای پاک به ما پرېږدي؟ هېچېرې به مې نه پرېږدي. آیا به ما ضایع کوي؟ هېچېرې به مې نه ضایع کوي. دشمنان به ذلیل کېږي او حاسدان به شرمنده کېږي. خدای پاک خپل بندل او په هر میدان کې فتح ورکوي او زه هغه سره او هغه ما سره دی او یو څیز هم داسې نه دی چې زموږ د تعلق ختم کړي. زه د هغه د عزت او د جلال قسم خورم چې د دنیا او په آخرت کې د هغه نه زیات په ما څوک ګران نشته. په دنیا او په آخرت کې د دغه خبره نه زیات څه څیز په ما باندې ګران نه دی چې د هغه د دین عظمت ظاهر شي او د هغه جلال راوپړه کېږي او د هغه نامه دې اوچته شي. او هېڅ ابتلا نه د هغه په فضل زه هېڅ ویره نه لرم. که یوه ابتلا نه که په کروڑونو ابتلاګانې شي د ابتلاونو په میدان کې او د تکلیفونو په ځنګل کې ماله طاقت راکړی شوی دی. په فارسی کې هغوی فرمایي چې من نه آنستم که روز جنگ بینی پشت من آمنم که اندر میاں خاک خو بینی سره. یعنې زه هغه نه یم چې جنګ په ورځ به ته ما وګورې چې زه په شا اوړم، بلکې زه هغه یم چې زما سر به تاسو په خاورو په وینو ترمنځ ګورئ. او موږ ته بیا فرمایي چې دا زما حالت دی د خدای پاک سره د مینې. نو که تاسو کې څوک زما په قدم نه روانېدل غواړي جماعت ته هغوی خطاب کوي ما نه دې بیل شي. تکلیفونه خو به راځي. ما ته څه معلومه ده چې لا کم هولناک ځنګلونه او د پرخاره واده به مخې ته راځي چې زه به ترې تېرېږم. بیا هغوی فرمایي آیا د زلزلو نه مونږ ویریدی شو؟ آیا د خدای پاک په لاره کې د ابتلاونو نه به مونږ وویریږو؟ آیا د خپل ګران خدای د سازمیښت نه مونږ د هغه نه جدا کېدی شو؟ بیخي نه شو کېدی. او روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې پکې د خدای پاک سره د مینې او د هغه د دین له خاطره د قربانیان د جذبې ذکر هغوی کوي. فرمایي مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې د مولوي سرور شاه صاحب ماته وی روایت دا کړی دی چې په کوم ورځو کې په ګورداسپور کې د کرمدین سره مقدمه وه او مجسټریټ تاریخ ورکړی و. حضرت صاحب قادیان ته راغلي وو. نو حضور د تاریخ نه 2 ورځې مخکې زه ګورداسپور ته ولېږم چې زه هلته نه ځینې حوالې روباسم او تیارې کړم ځکه چې په مخکې چې کومه پیشي وایي کې به حوالې وړاندې کېدې. حضور ما سره د شیخ حامد علي او عبدالرحیم باورچي ما سره لېږلي وو ګورداسپور ته. چې کله موږ ګورداسپور ته راغلو نو لاندې ډاکټر محمد اسماعیل خان صاحب مرحوم له موږ اواز ورکړو. هغوی هلته وو چې هغوی د لاندې راشي ور د کلاو کې. ډاکټر صاحب موصوف هغه په کور کې بره ایثار وو. هغوی چې اواز ورکړو ډاکټر صاحب ناقلاره شو، جړا هغوی شروع کړه. موږ ډېر اوازونه ورکړو خو همدغه شان هغوی جړل.
آخر ډېر ساعت پس هغوی خپل اوښکې پاکول یو لاندې راغله او چې موږ ترې ثواب تپوس وکړو نو هغوی ویل چې ما له محمد حسین منشي راغلی و او عدالت کې منشي وغیره احمدي او هغوی وی چې محمد حسین دا چې کوم د چا ذکر وشو دا په ګورداسپور کې په یو کچرۍ کې د محرر یا پیشکار او د سلسلې سخت مخالف و او د مولوي محمد حسین بټالوي سره د هغې تعلقات وو. نو خیر ډاکټر صاحب بیان کړه چې کله هغوی لاندې راغله چې محمد حسین منشي راغلی و هغه دا وی چې نن سبا دلته د آریا او جلسه شوې ده او ځینې آریا خپل ملګري د ځان سره جلسې ته بوتلي وو. زه ملته خپل یو ملګري سره تللی وم او د جلسې د کاروای نه پس انتظامیه اعلان وکړو چې اوس د جلسې کاروای وشو اوس د خلک لاړ شي چې کوم عام خلک دي او یو څومره نجی خبرې کوو چې کوم بیا پردي خلک وایي پاسه د لاړه وایي زه چې تلمه خو زما یې ملګري ما ته وویل چې کېنه یو ځای به ځو یو طرف ته تاسو کېنئ یا بهر انتظار وکئ وایي زه هلته یو طرف ته کېناستمه دا محمد حسین صاحب غیر احمدي نو بیا په اریو کې وطن را پاسېدو او مجسټریټ ته د مرزا صاحب نوم واخیستو راته ویل چې دا ته سخت دشمن دی زموږ او زموږ د لیډر د لیکرام قاتل دی اوس دا ستاسو د لاس ښکار دی او د ټول کام نظر ستاسو طرف ته دی او که تاسو دا ښکار د لاسه پرېښودو نو تاسو به د کام دشمن یې او هغه ته نوم دغه شان د خبرې کوله چې جوش ورولي په دې مجسټریټ جواب ورکړو چې زما خو د مخکې نه دا خیال و چې کېدای شي صرف دا چې مرزا صاحب بلکې دغه مقدمې کې چې څومره د هغې ملګري دي او ګوان دي ټول جهنم ته ورسوم خو څه وکړی شي چې مقدمه داسې په هوښیارتیا دوی روانه کړې ده چې هېڅ په دې باندې لاس اچولو د ځای نه میلاویږي خو زه دا لوز کوم چې که څه وشي په ړومبی پیشي کې به عدالتي کاروایی به چې کوم وي هغه په دې کې وکړم نو مولوي صاحب وایي چې ډاکټر صاحب بیانول چې محمد حسین ماته وایي تاسو به نه پوه شوي چې عدالتي کاروایی نه څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې هر مجسټریټ دا خیال لري چې د مقدمې په سر کې یا دغه په دوران کې چې کله غواړي ملزم بغیر د ضمانت قبلولو گرفتار کړي او حوالات کې بند کړي. محمد حسین وایي چې ډاکټر صاحب تاسو خبرې چې زه ستاسو د سلسلې سخت مخالف یم د مولوي محمد حسین بټالوي منونکی و او مخالف هم و نامه هم هماغه وه خو خدا خبره راګشته چې یو عزتمند خاندان بېعزته کېدو ته دا نشم لیدی چې یو عزتمند خاندان دې بېعزته شي په خاص طور د هندوانو په لاس دا نشم کتی او زه خبر یم چې د مرزا صاحب خاندان په ضلع کې د ټولو نه زیات عزتمند دی نو ما خو تاسو دا خبر ورسولو اوس تاسو څه انتظام وکئ او بیا هغه خپل خیال هم ظاهر کو چې دوه تجویزونه در کوم یو خو ده چې په دې ځینې د مقدمه د بدلولو کوشش دی وکړي شي چیف کورټ ته های کورټ ته به چیف کورټ ویلی کېده په هغه زمانه کې او بل تجویز دی چې که چې څه وشي خو مرزا صاحب د په دغه آینده پیشه کې د په عدالت کې حاضر نشي او ډاکټري سرټیفیکیټ دې وړاندې کړي مولوي صاحب چې بیان کړ دا واقع چې واوروله نو موږ ټول ډېر سخت ووېرېدو او فیصله هم دا وکړه چې همدغه وخت به قادیان ته څوک تن روان کړی شي چې حضرت صاحب ته دا ټول واقعیت واورئ شپه او موږ ټانګه ولټوله او ټانګې خو ډېرې وې خو د مخالفت جوش دومره و چې یو هم راته نه میلاوېده چا غاړه نه یې ښوده ټولو انکار کولو مونږ د څلور چنده زیاته کرایه ورکولو هغوی ته وې خو یو ټانګې والا هم نه راضي کېدو اخر مونږ شیخ حامد علي عبدالرحیم باورچي او یو دریم تر چې هغه هم قادیان ته پیاده روان که هغوی د سهار مونځ په وخت قادیان ته ورسېده او حضرت صاحب ته په اختصار عرض وکړو نو حضور په بې پروایه ورته وفرمیل چې خیر زه به بټالۍ ته ځم او خواجه صاحب او مولوي محمد علي صاحب د لاهور نه چې واپس راځي نو هلته به موږ سره ملاو شي حضرت مسیح اسلام هغوی ته وفرمیل چې هغوی لاهور نه هلته را روان دي خواجه صاحب او مولوي محمد علي صاحب
هلته به ملاقات کېږي هغې ته به موږ ذکر وکړو دا ټوله خبره چې تاسو وایي د هغې به چې خبر شي نو د مقدمې د تبدیلی به چې کوم کوشش دی د دې به څه جوړېږي او د مجسټریټ چې کومه جانبداري ده په دې باندې زموږ وکیلان مخکې نه پوه شوي دي او هغوی مخکې نه درخواست ورکړی دی په عدالت کې د مقدمې د انتقال چیف کورټ کې نو هماغه ورځ حضور بټالۍ ته راغله په ګاډي کې مولوي محمد علي صاحب او خواجه صاحب ملاو شوي هغوی خبر ورکړ چې د مقدمې د تبدیلۍ کوشش کامیاب نه شو په چیف کورټ کې د مقدمې د تبدیلۍ چې کوم خواست ورکړی و درخواست هغه کامیاب نه شو بیا حضرت صاحب ګرداسپور ته لاړ او په لاره کې خواجه صاحب او مولوي صاحب دغه واقع نه هېڅ اطلاع ورنه کړی شو هېڅ خبر ونه کړ دې باره کې هغوی چې هغوی د کم خبره ملاو شوی دی او چې کله هغوی ګرداسپور ته ورسېدل چېرته به چې هغوی ایسارېده نو د عادت مطابق په بېله کمره کې هغوی په کټ سملاسته حضرت مسیح موعود علیه السلام خو هغه وخت وایي چې مولوي صاحب چې زموږ د هوا زموږ د بدن چې کوم نري وخته هغه زیګ زیګ شوي و چې اوس به څه کېږي مجسټریټ خو ډېر پوخ کار ډېر پخه واده کړی ده او لږ ساعت پس حضور فرمیل حضور وی زه راوبللم مولوي صاحب وی زه چې لاړم نو هغه حضرت صاحب خپل دواړه لاسونه د دواړو لاسونو پنجې ملاوې کړې وې او د سر د لاندې ایښې وې او سیده ملاستو او زه چې ورغلم نو هغوی د سنګل په زور باندې لږ ډاډ واخیستو او سملاستو ما ته وفرمیل چې ما تاسو د لپاره راغوښتي چې زه هغه ټوله واقع واورم او هغه په کمرې کې څوک بل څوک نه و صرف په دروازه باندې میاں شادي خان ولاړ و ما چې ټوله کیسه واوروله چې څنګه موږ چې دلته راغلي نو ډاکټر اسماعیل خان صاحب په جړل او څنګه ډاکټر صاحب د منشي محمود حسین د راتلو ټوله واقع واوروله بیا محمود حسین څه ویلي حضور په خاموشۍ اورېده او چې کله زه د ښکار په لفظ ورسېدم یعنې چې هغه دا وی چې دا زما د لاس ښکار دی نو ناڅاپه حضرت صاحب راپاڅېد د کېناستو د هغوی سترګې پړکېدې او مخ د هغوی سور شوی و هغوی فرمیل چې زه د هغه ښکار یم زه ښکار نه یم زه زمری یم او زمری یم د خدای زمری د خدای پاک په زمري څوک لاس اچولی شي هغه به د خدای پاک په زمري لاس اچولی شي لږ وخودې کي داسې ودې ګوري دا الفاظ چې هغوی وی د هغوی الفاظ دومره اوچت شو چې د کمرې نه بهر خلک هم حیرانه شو او حیرت سره هغوی دې طرف ته متوجه شو خو د کمرې دننه هېڅوک هم رانغله حضور ډېر ځل د خدای پاک د زمري چې کوم د الفاظ دا ووایي او هغه وخت د هغې سترګې چې همیشه به ټیټې وې او نیمې بندې به وې واقعي د زمري په شان دی کلاوې شوې او د شولې په شان د هغه پړکېدې او مخ د هغوی دومره سور و چې لیدې چا ورته کتې نه شو او بیا هغوی فرمیل چې زه څه وکړم او بیا خبره کول نه پس هغوی فرمیل چې زه څه وکړم زه خو به ما خو د خدای پاک مخې ته دا خبره وړاندې کړې چې زه سره دین له خاطره په خپل لاسو خپو کې زنځیرونه اچولو ته تیار یم نکات کړی ما ته ولګي نو هېڅ فرق نه پرېوځي زنځیرونه اچولو لپاره زه تیار یم هېڅ نه کېږي هېڅ فرق ماته نه پرېوځي خو خدای پاک وایي چې نه زه به تا ذلت نه بچ کوم او عزت سره به دې بری کوم بیا هغوی د خدای پاک په مینې باندې تقریر شروع کو او تقریبا نیمې ګنټې پورې سره د جوش هغوی خبرې کولې د خدای پاک په مینه کې د خدای پاک چې کوم د عشق او د محبت دی په دې کې د قربانۍ یو عجیبه تصور دی چې هغوی څومره اعتبار لرلو د خدای پاک په ذات باندې او دا اعتبار د خدای پاک د مینې نتیجه وه او دا یقین و چې چونکې زه خدای پاک سره مینه کوم او د هغه له خاطره هر قربانۍ لپاره تیار یم ځکه به خدای پاک ما نه ضایع کوي همدغه شان یو بله واقع ده چې یو ځل چې کله سپرنټنډنټ پولیس کیپټن لیمارچن د لیکرام د قتل په شک کې خپلو سپایانو سره لو لشکر سره ناڅاپه قادیان ته راغلی و او حضرت میر ناصر نواب چې خبر شو نو هغوی ډېر ناقلارۍ په حال کې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته راغله او جوړونکي اواز کې هغوی ډېر په ګران عرض وکړو چې سپرنټنډنټ د ګرفتارۍ وارنټ سره هتکړۍ راوړي دي را روان دی حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه وخت خپل کتاب نور القرآن لیکلو هغوی په اطمینان سره اوچت کې وفرمیل چې میر صاحب
خلک په خوشحالۍ کې د سرو زرو د سپینو زرو بنګړي اچي نو زموږ به دا وګڼو چې موږ د خدای پاک په لاره کې د اوسپنې بنګړي واچول او بیا لږ تعامل نه پس هغوی فرمایل چې داسې به بالکل نه کېږي ځکه چې د خدای پاک د خپل چې کوم حکومت دی د هغې مسالې وي یعنې د هغې خپل مصلحتونه وي او هغه خپل د خلفاء خپل د مامورینو داسې رسوایي کېدو ته نه پرېږدي بیا هم داسې وشو هېڅ هغوی ته کامیابي نه ویل شوې چې کوم دشمنانو همدغه شان یو روایت د مولوي عبدالکریم صاحب سیالکوټي لیکلی دی هغوی وایي چې یو ځل هغوی جلندر په مقام فرمایلي وو چې د ابتلا په وخت همیشه د ابتلا په وخت موږ ته د اندېښنه د خپل د جومات د ځینې د کمزوري زړه لرونکو خلکو وي چې کم خلک کمزوري زړه لري په جومات کې د هغې فکر راته وي د ابتلاونو خو راځي مقدمین کېږي مخالفتونه وي او د جومات خلک په داسې وخت کې هغوی فرمایل چې کم ځینې ضعیف خلک دي ضعیف زړه لري د هغې فکر یې راته کمزور ایمان والا وي زما حال خو دا دی که ما ته صفا آواز راشي چې ته مغزول یې او ستا یو مراد به موږ نه پوره کوو نو زه د خدای قسم خورم چې د خدای پاک په دغه عشق او محبت کې او د دین په خدمت کې به هېڅ کمی نه راځي زه به بیا هم خدای نه پرېږدم مینه به نه کمیږي ځکه چې ما خو هغه لیدلی دی زما په خدای پاک باندې توکل او یقین دی زما په مینه کې به هېڅ کمی نه وي چې څه مو شي همدغه شان نواب مبارکه بیګم صاحب یو روایت بیان فرمایي وي چې زما د چې خپل د ټولو نه لوی محبوب هغوی خپل د ټولو نه لوی محبوب چې د خدای پاک د عشق چې د هغې په د روح په ذره ذره کې موجزن و دا به د هغوی هر قول و فعل کې هر وخت نمایان ښکارېده وي ما د مونځ د اوقاتو نه بغیر هم حضرت مسیح موعود علیه السلام لیدلي چې هغې د خدای پاک ته به ډېر په ناقلارۍ کې اوازونه کول صرف د مونځونو په وخت کې نه بلکې په عامو حالاتو کې هم ډېرې په ناقلارۍ هغوی دعاګانې کولې او هغوی به دا وی چې میرے پیارے الله میرے پیارے الله میرے پیارے الله یعنې زما خوږ خدایه زما ښکلې خدایه زما ښکلې خدایه وی دا اوازونه به هغوی کول او وی داسې راته ښکاري لکه دا اواز اوس هم اورم او زما په غوږونو کې د دې غږ راځي او د هغې اوښکې زه لکه اوس هم ګورم چې بهیږي وي دا ننداره زما مخې ته ده او د هغه وخت یوه نقشه هغوی راکاږله چې د خپل د خدای پاک لپاره د غیرت وي او چشمدیده نمونه تاسو ته وړاندې کومه فرمایي چې دا خو د دعاګانو حالت و چې کوم ما لیدلی و خو یو واقع هم به درته وړاندې کومه وی هغوی حجرې کې و بهر تلو ته تیار و چېرته روان و اوس هغوی سره ومه او زموږ د چاچي یوه نوکره وه خاص چې د چاچي سره تقریبا هغه احمدي شوی و په بهشتي مقبره کې ښخه ده هغه زه ته مجال نه راغلی و خپل طرف نه د هغې سره افسوس کولو زموږ د تره د میرزا امام الدین په وفات باندې هغې د خولې نه دا الفاظ هم راوته چې ډېر ښه بنده و په پنجابۍ کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دا واورېده نو بهر راوته او د هغې په دغې مخ مبارک سور شوی و هغوی خپله عصا په ځمکه ووهله او دا وایي چې بدبختې ته زما کور کې د خدای د دشمن ستاینه کې میرزا امام الدین صاحب خو د اسلام نه برګشته و د خدای پاک پوره پیټوګې کولې نو د هغوی غیرت دا برداشت نه کړي چې د هغې په کور کې دی د هغه ذکر وشي نواب مبارکه بیګم صاحبه لیکي چې داسې جلال د هغې په آواز کې و چې هغې ښځې هلته نه منډه کړي میرزا امام الدین صاحب دهریه و او مسیح اسلام کله دا خوښولی شو چې د هغې په کور کې دی د یو دهریه دومره ستاینه وشي هغوی د خپل آقا حضرت محمد رسول کریم صلی الله علیه وسلم په پیروۍ کې وړوکوالی او خپله ځواني هم د خدای پاک په مینه کې تېره کړې وه او یو روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې یو سیک ذمہدار دا بیان دی چې هغه حضرت مسیح موعود علیه السلام له زموږ د نیکه له طرفه د نوکرۍ پیغام راوړی ورکړی و یو ځل یو ډېر لوی افسر یا رئیس و هغې زموږ نیکه نه دا تپوس کړو چې دا اورم چې ستاسو یو کشر زویم دی خو هغه ما چېرته لیدلی نه دی نو زموږ نیکه ورته په مسکا دا فرمایلي و چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کوم والد هغوی چې او زما یو وړوکی زوی خو شته خو هغه
د تازه واده کړي ناو په شان دی کم ښکاري که هغه څوک لیدل غواړي نو د جومات چېرته په ګوټ کې دی ورشي وګوري هغه خو به څوک په جومات کې وي دغه روایت نور معراج الدین صاحب عمر هم په وضاحت لیکلی د هغې فرمایي چې په جومات کې ورشه او د اودس لپاره چې کوم ټوټی وي هلته یې ولټوئ یعنې د اودس لپاره چې کوم د اوبو ټانکی وي ټوټی وي هلته یې ورشي ولټوئ که هلته میلاو نه شي نو واپس مایوسه نه شي را نه شي جومات ته وردننه ورشي هلته چېرته په ګوټ کې ولټوئ که هلته میلاو نه شي نو بیا ناامیده نه شي په چېرته صف کې وګوري هغه به چا کت کړي وي او پخوا په ژوند مړ دی ځکه چې د فنا فی الله کېدو په وجه دغه دا حالت دی چې که څوک هغه په صف کې قتم کړي نو هغه به د مخکې نه حرکت نه کوي او څوک به خبرېږي هم نه همدغه شان مرزا بشیر احمد صاحب هم یو روایت بیان کړ د هغې لیکي چې ما ته حاجي عبدالمجید صاحب لودیاني بیان کړی چې یو ځل حضور په لودیاني کې و زما په کور کې یو د نیم ونه وه او چونکې د باران موسم و نو د هغې چې کوم پاڼې وې هغه ډېر شنې وې په خوشتمات تور نو حضور ما ته وفرمیل چې حاجي صاحب دغه وخت دغه ونې پاڼې خو لږ وګورئ چې څنګه شنې دي حاجي صاحب وایي چې ما هغه وخت چې ولیده نو د هغې سترګې د اوښکو نه ډکې وې د خدای پاک د قدرت د هغه په مینه کې هغې ته را یاد شوی و او دغه په وجه د هغې سترګو کې اوښکې راغلې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیانوي چې دلته یو تن و چې بیا وروسته هغه ډېر مخلص احمدي شوی و او حضرت صاحب سره د هغه ډېر ښه تعلق و خو د احمدي کېدو نه مخکې حضرت صاحب د هغې نه تر 100 کالو پورې خفه و وجه دا و چې حضرت صاحب د هغوی یو خبرې په وجه سخت انقباض شو هغه داسې چې د هغوی یو زوی مړ شوی و حضرت صاحب د خپل ورور سره د هغې له افسوس له تللي وو او قاعده دا و چې کله به څوک تن راغلو نو په چا به ورسره ډېر دوستانه تعلقات نو ورته به تر غاړه وت او ډېر به یې ژړل نو د دې مطابق هغې حضرت صاحب مشر ورور ته ډېر ورته غاړه وت او ژړل او دا وی چې خدای په ما ډېر ظلم وکړو نو حضرت صاحب چې دا واورېده نو دومره ترې نفرت شو چې بیا به د هغې شکل هم نه کتل غوښتو او بیا وروسته وي خدای پاک هغې له توفیق ورکړو هغوی د ټول جهالتونو نه راووته هغه ته یعنې او همدغه شان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یو بل روایت بیان کړی دی چې منشي ظفر احمد کپورتلوي دا وی چې په تحریر په ذریعه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته د دوران سر عرضه وه سر به ګرځېدو د یو طبیب متعلق دا اورېدلی شوي چې هغه په دې کې خاص هنر لري د دغه بیمارۍ په علاج کې نو هغه راوغوښتلی شو کرایه ورته ولېږلی شوه د لرې نه هغه چې حضور ولیده نو دا یې وویل چې زه به 2 ورځو کې تاسو له ارام درکړم ټیک به کومه تاسو نو حضرت صاحب چې دا واورېده نو دننه لاړه او مولوي نورالدین حضرت مولوي نورالدین صاحب ته یې راولېږلی چې زه دغه تن نه علاج نه کول غواړم دا د خدای دعوه کوي دا د واپسۍ کرایه ورکوي او نور 15 روپۍ هم ورله ورکوي او دننه هغوی د راولېږل شي دا دې له ورکوي او دا رخصت کوي نو همدغه شان وکړی شه او بیا هغوی فرمایل چې دا وایي چې زه به تا ټیک کړمه د خدای پاک نه علاوه څوک دی چې ټیکولی شي اصل شافي هم خو خدای پاک دی همدغه شان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یو بل روایت بیانوي چې منشي ظفر احمد کپورتلوي صاحب بیانوي چې چودھری رسمت علي خان صاحب مرحوم انسپکټر و د ریلوې یو 1.5 روپۍ د میاشتې تنخواه به یې وه ډېر مخلص او په جومات کې قابل ذکر تن و دوی به 100 روپۍ هره میاشت ځان سره ساتلې او باقي ټوله تنخواه به دوی حضرت صاحب ته راولېږله نو همیشه د دوی دا قاعده وه د دوی یو زوی و صرف هغه بیمار شو نو هغه قادیان ته راغله سره د ښځې او حضرت مسیح موعود علیه السلام په حضرت مسیح موعود علیه السلام په کور کې هغوی بیا ایسارو او حضرت مسیح موعود علیه السلام ورته یو ورځ فرمایل چې ما د شپې خوب کې لیدلي چې زما خدای ته څوک کنځلې کوي لګیا دی او د دې ډېره صدمه ده ما ته او چې کله هغوی د رویا ذکر وکړو نو هغې نه بله ورځ د چودھري صاحب زوی وفات شو ځکه چې یو زوی و نو د هغې مور ډېر بیا په ویر کړی و او دغه حالت کې د هغې د خولې نه دا هم راوتي و چې یا ظالمه تا په ما ډېر ظلم وکړو یعنې خدای ته یې وی او چې هغې دا الفاظ وی نو حضرت صاحب دا واورېدو ما ورته هغوی بهر تشریف راوړه او ډېر رنج هغوی ته ښکارېدو چې شوی دی او ډېر په جوش هغوی ما فرمایلی و چې دا ښځه همدغه وخت د زما کور نه وځي
ډاکټر صاحب میر محمد اسماعیل صاحب مور چې کومه ډېره هوښیاره ښځه وه هغوی چودھري صاحب ښځه پوهه کړه چې حضرت صاحب ډېر خفه شو نو بیا هغې توبه وکړه او معافي وغوښته او دا وایي چې اوس به زه جاړم هم نه د میر صاحب والدې حضرت صاحب ته راغله ذکر وکړه چې اوس معاف کړي هغه توبه کوي او هغې جړام بنده کړه حضرت صاحب وفرمیل چې ښه زه پرېږدی بیا او د لږ د تجهیزو د تکفین انتظام وکړئ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د سیرت تاثرات تحریر فرمایي او بیانوي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته چې کله د ډلحوزې ته د تلو اتفاق شوی و نو حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي د مسیح اسلام په خپل الفاظ کې فرمایي چې کله به ما ته د ډلحوزې ته د تلو اتفاق کېدو د غرونو سبززار چې کم برخې دي او د اوبه به مې چې کته چې بهیږي لګیا دي نو په طبیعت کې مې بې اختیاره د خدای پاک د هم جوش پیدا کېدو او په عبادت کې به راته یو خوند میلاوېدو او زه ګورم چې د تنهایۍ لپاره هلته ښه موقع میلاویږي همدغه شان د لذت او دغه لذت او د عشق و محبت په ذکر کې هغوی یو بل ځای کې فرمایي چې یو خوندور د خدای پاک مینه خوندوره او د وصال د لذت نه چې پرورش ورته ملاو شوي د دې په زړونو کې ښودلی کېږي او که دغه وجودونو د خدای پاک سره چې کم خلک مینه کوي که د دوی وجودونه په لنګری کې د مصیبتونو په لنګری کې وټکولی شي او سختو شکنجو کې دوی دې نچوړ کړی شي نو د دوی ارګ به د خدای پاک د مینې نه علاوه بل څه نه وي یعنې داسې مینه وي د هغه خلکو چې د خدای پاک سره مینه لري چې هغې ټکولی شي په لنګری کې نو بیا هم د دې کې به د خدای پاک د مینې نه علاوه بل څه تاسو ته نه ښکاري یو بل روایت د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کړی دی د ملک مولا بخش صاحب چې صاحبزاده مرزا مبارک احمد صاحب چې کله بیمار و نو د هغې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د تشویشو د فکر نه به موږ خبرېدو چې کله صاحبزاده صاحب وفات شو نو سردار فضل حق صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب مرحوم او زه په خپل د تعزیت لپاره قادیان ته راغلو چې خو چې کله حضور جومات ته تشریف راوړو نو حضور د مخکې په شان بلکې زیات خوشحاله ښکارېده د صاحبزاده صاحب مرحوم چې د وفات ذکر راغلو نو حضور فرمایل چې مبارک احمد وفات شو او زما د مولا خبره پوره شو هغه ما ته مخکې نه دا ویلو چې دا هلک یا خو به ډېر زر وفات شي یا به ډېر زیات باخدا به وي نو خدای پاک هغه ځان ته راوغوښتو نو یو مبارک احمد څه که په زرګاو زامن زما وفات شي او زما خدای دې مانه خوشحاله وي دا خبره دې پوره شي زما خوشحالي هم په دې کې ده وایي دا حالت چې موږ وکتل وایي موږ خو افسوس لپاره تللي وو او موږ کې چاته هم د افسوس جرأت ونه شو حضرت نواب مبارکه بیگم صاحب لیکي چې د خدای پاک ذات سره د مسیح اسلام رښتونی عشق به هر وخت ښکارېده یو ځل ما هغوی ولید په دعا چې جاړي و ډېر پر درد هغوی خپل مولا خپل محبوب ته اواز کول او بار به هغوی زما ښکلی خدای زما ښکلی خدای دا ستاسو په ژبه جاري وو وایي دا ما په خپله لیدلی دي هغوی د رسول کریم عاشق وو د خپل د رب عاشق وو د هغې په مخ باندې هم د دغه عشق نور وو د هغې په ژبې باندې هم هغه نور جاري وو او د هغې په ژبې نه هم د دغه نور چینې جاري وي خو د چې کوم خلک په سترګو نه ړانده دي هغوی دا نشو لیدی د لودیانې معروف صوفي بزرګ حضرت منشي احمد جان صاحب چې حج ته تللی نو حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی ته حج ته تلو نه مخکې یو خط ورته لیکلی چې هغې کې د دغه عاجز ناکاره یو عاجزانه التماس هم یاد ساتي چې کله هغوی کله چې تاسو د بیت الله د زیارت د خدای پاک په فضل میسر شي نو په هغه مقام محمود کې د دغه حقر عباد الله له طرفه په دغو لفظونو کې د مسکنت او د غربت سره په زړه کې یو د زړه په طوفان سره یو خواستو کوي هغه دا چې یا ارحم الراحمین یستا یو بنده عاجز و ناکاره او پرخطا او نالایق غلام محمد چې ستا ځمکې په هند کې دی د هغه دا عرض دی چې یا ارحم الراحمین ته نه راځي چې زما خطاونه او ګناهونه وبخه او ته غفور رحیم او ته ما باندې هغه کارونه مانو که چې ته پې ډېر راضي شي او زما په نفس کې د مشرق او د مغرب عمره لرېوالی راوله او زما ژوند او زما مرګ او زما هر یو قوت چې ما ته ترلاسه دی په خپله لاره کې که او زما په خپله مینه ما ژوندی که او په خپله مینه ماله مرګ راکړه
او په خپل کامل محبینو کې را پاسو یا ارحم الراحمین د کم کار اشاعت لپاره چې تاسو مامور کړی مو د کم خدمت لپاره چې تاسو زما په زړه کې جوش اچولې دی دا په خپل په فضل تر انجام ورسوه او د عاجز په لاس د حجت اسلام په مخالفینو باندې او په ټولو باندې چې اسلام د خوبونه بې خبره دی پوره کا او په دغه عاجز او مخلصانو او دغه عاجز او مخلصانو د همشرب مغفرت او مهرباني په حمایت وکا او د دینو په دنیا کې د هغوی متکفل شه او دا ټول په خپل دارو رضا ته ورسوه او د هغوی په آل و اصحاب باندې ټولو نه زیات درود و سلام و برکات نازل کا حضور فرمایي د ټولو دعا چې کوم ځینې برخې دي هغه ما ویلې او کېدای شي چې منځ کې څه پاتې شوي وي بهرحال منشي صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام د حکم مطابق د خپل جومات خپل یوه ډلې سره هغه کال چې کوم حج اکبر و د هغې په موقع په بیت الله په عرفات کې دا دعا کړې او موږ دا ګورو چې څنګه د دغې دعا یو لفظ د مسیح اسلام د خدای پاک سره د مینې نه رنګینه دی او د خدای واحد د مینې اظهار ته نه کېږي او د هغې د خدای پاک سره عشق د الفاظ نه پوره ظاهریږي حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زه دا وایم او ما چې که ماته دغه خبرې یقین راکړی شي چې خدای پاک سره د مینې او د هغه په اطاعت کې سخت سزا به راکړی کېږي نو زه بیا هم قسم خورم چې زما فطرت داسې دی چې دغه تکلیفونو بلاونو برداشت کولو لپاره به زه یو لذت او د مینې په جوش او شوق سره به زه تیار یم باوجود د داسې یقین چې د عذاب او د تکلیف په صورت کې به راکړی کېږي چېرې موږ د خدای پاک اطاعت او فرمانبردارۍ نه یو قدم بهر راوتو لپاره د دې نه به زه د دغې د فرمانبردارۍ نه د بهر راوتل به زه د په زرهاو لا انتها چې کوم د مرګ نه زیات به دا ګڼم او د دردونو د مصیبتونو مجموعه به ګرځوم فرمایي څومره بدبخته دی هغه انسان چې له خبر نه چې د هغه یو خدای شته داسې خدای چې په هر څیز قادر دی زمونږ بهشت زمونږ خدای دی زمونږ اعلی لذت زمونږ خدای کې دي ځکه چې موږ هغه لیدلی دی او هر ښایست هم هغه کې بیا مونده دی دا د دولت د اخیستو لایق دی که په ژوند ورکولو میلاویږي او دا لال دا مرغلره د اخیستو په بیه اخیستو لایقه ده چې که د ټول وجود په خرڅولو ترلاسه کېږي یا محرومو د دغه چینې طرف ته ورمنډه کوي چې دا به تاسو سیرابه کوي دا د ژوند چینه ده چې تاسو به بچ کوئ زه څه وکړم او څنګه دا خوشخبري په زړونو کې کښېنوم په کم ډول زه په بازارونو کې منادي وکړم چې ستاسو دا خدای دی چې خلک یې واوري او په کم دارو زه علاج وکړم چې اورېدو لپاره د خلکو غوږونه کولو شي که تاسو د خدای شئ نو یقین لرئ چې خدای خو ستاسو دی او تاسو بودئ هغه به ستاسو لپاره ویښي تاسو به د دشمن نه غافله یئ او خدای پاک به هغه ویني او دغه منصوبې به ختمئ ماتئ به او تاسو لا خبر نه چې تاسو خدای کې څه قدرتونه دي که تاسو خبر وئ نو په تاسو باندې به یو ورځ داسې نه راتلی چې تاسو د دنیا لپاره سخت غمجنه شوی وئ یو تن چې یو خزانه لري هغه به د یو پیسې په ځای کېدو څنګه ولې جاړي او چغې به وي او ځان به وژني که تاسو دغه خزانې نه خبر وئ چې خدای پاک په هر حاجت کې ستاسو په کارېدونکي دی نو د دنیا لپاره به تاسو ولې بېخوده کېدئ خدای یو ښکلې خزانه ده دغه قدر وکړئ ستاسو په هر قدم کې به هغه ستاسو مددګار وي تاسو بغیر د هغه له اسم نه یئ او ستاسو اسباب او تدبیرونه هېڅ هم نه دي بیا خدای پاک سره د مینې په اظهار کې یو ډېر په ښایسته انداز کې فرمایي چې یا زما خدای زما مولا زما ښایسته مالک زما محبوبه زما معشوقه دنیا وایي چې یعنې ځان ته وایي چې دنیا ما ته وایي چې ته کافر یې خو زه تا نه زیات ښایسته ما ته بل څوک میلاویدی شي کوي چې هغې لپاره زه تا پرېږدم خو زه دا ګورم چې خلک دنیا نه غافله شي او زما ملګري او دشمنان خبر هم نه وي چې زه په کم حال کې یم ها وخت ما راپاڅه او په مینه ما سره خبرې کوي او راته فرمایي چې غم مه کوه زه تا سره یم
نو بیا یا خدای دا څنګه ممکن نه چې دغه احسان چې ته په ما کې نو بیا زه تا پرېږدم بیخي نه حضرت مسیح اسلام فرمایي چې زه دغه نشانونه شمېرلی نه شم چې کوم ماته معلومه دي زه تا پېژنم چې ته زما خدای یې او بیا خدای پاک ته فرمایي چې دې لپاره زما روستان په نامه داسې په جوش کې راځي لکه چې یو د پیو ماشوم چې مور ته وګوري خو اکثر خلکو زه پېژندلی نه یم او نه قبول کړی یم نو دا د خدای پاک مینه او د خدای پاک عشق چې حضرت مسیح اسلام خپل د آقا په اتباع کې خدای پاک سره دغه پیدا شوی او دغه تلقین هغوی جماعت هم فرمایلی دی بیا هغوی فرمایي چې د هرې قربانۍ لپاره تیار اوسئ چې تاسو د خدای پاک له خاطره قرباني کوئ او د هغه سره د مینې اظهار کوي دغه حق پوره کوي نو بیا خدای پاک به هم تاسو هماغه شان مینه کوي هر دشمن نه به تاسو بچ کوي هر تکلیف نه به تاسو بچ کوي دغه له خاطره چې تاسو کم کارم کوئ نو خدای پاک به بې شمېره تاسو ته بخي په دې دنیا کې او په بل جهان کې مو خدای پاک دی مونږ داسې د خدای پاک محبوب کی او مونږ له توفیق راکړي چې هغه سره د مونږ محبت کوونکي یو حضور فرمایي چې د سبا نه نوی کال شروع شوی دی پرون نه نوی کال شروع شوی دی او خلک خبر دي یو بل له مبارکي هم ورکوي دعا کوي چې دا کال موږ لپاره بېشمېره برکتونه د بېشمېره برکتونو کال وي خدای پاک د مخالفانو د دشمنانو منصوبې په خاورو کې ومږي او د جومات ته د مخکې نه زیات ترقیات وبخي موږ چې په بهر ملکونو کې یو په خاص طور په آزادو ملکونو کې چې آزاد یو د نوي کال خوشحالۍ منځو او بلکې پاکستان وغیره کې خلک دا خوشحالۍ منځي نو په داسې وخت کې چې کوم خپل سرونه دی هغه په دعاګانو کې یاد ساتي د پاکستان په جیلونو کې لکه څنګه چې تیر ورځ کې ما ویلو چې مبارک ثاني صاحب هغوی ته د عمر قید سزا شوې ده او نور اسیران دي د قیدوبند په حال کې دي په دغه حال کې هغه ټول نوي کال کې د خدای پاک شکر کې داخلي هیڅ ګیله نه لري د خدای پاک له رضا له خاطره هغوی د اوسپنې چې کومې کړۍ دي هغه اغوستې دي په لاسونو کې اچولي دي خدای پاک دې دغې د رهایي سامان پیدا کړي زر او زمونږ هم او دغه اسیرانو په مشکلاتو گرفتار چې څومره احمدیان خدای پاک د مینې ادراک د مخکې نه زیات شي د دوی د مشکلاتو په وجه زمونږ خدای پاک سره په مینې کې د کمی په ځای په دې کې د اضافه وشي مظلومو لپاره هم دعا کوي خدای پاک د دنیا ټولو مظلومان د ظالمانو د پنجه نه خلاص کړي په دنیا کې د امن قایم شي حضور فرمایي چې د مونځ نه پسته به غیب جنازې هم کوم وړاندې ذکر دی 3 جنازې دي ریحانه باسمه صاحب چې د سید احمد ناصر صاحب اهلیه د 90 کالو په عمر کې 13 ورځې کې وفات شوی د الله و ان الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسی و د حضرت مسیح اسلام کړه صاحب او د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب نو صاحب د حضرت مرزا عزیز احمد صاحب لور و او د حضرت میر اسحاق صاحب نو صاحب د واده نه پس دی مشرقي افریقې تخپل خاوند سره تلی وو په کینیا کې الته دی سیدل تم هغوی د لجنه کارونه کړی دي خدمت کړی دي او په تنظیمي سطح باندې د خدمات کول د دې دوه زامن دي واقف ژوندۍ دي سید طاهر احمد اډیشنل ناظر شاهد دي په انجمن احمدیه ربه کې او سید مظفر احمد دیم واقف ژوندۍ دي نظامت جائیداد کې د کار کې دغه شان د دې 3 زامن دي یو نظامت صاحب د دې سلطانه ډاکټر مرزا سلطان احمد صاحب اهلیه د دغه شان یو فرحانه د مرزا کلیم محمد صاحب اهلیه د مرزا صاحبزاده وسی محمد صاحب انګور ده 3 لونه دي د دې زوی ته سید طاهر احمد بیانې چې د قرآن سره د دې ډېر شوق و مینه وه قرآن تلاوت باقاعدګۍ او کثرت سره به دوی کول خلافت سره بې انتها مینه وه او د عقیدت تعلق و دا خبره د دوی ټولو بچو لیکلي دي دا خبرې هغوی په خپلو بچو کې پیدا کړي دي دوی زوی نثار احمد لیکي چې د هر چا په غمي ښادي کې به ضرور شریکېده او په خاص طور د چندې ورکولو تلقین به دوی کولو تپوس به کولو چې ورکړم د چنده که نه همدغه شان د نفلي روژو طرف ته به هم پام ګرځولو د دوی لور فرحانه فوزي لیکي چې وړوکوالي راسې موږ د خپله مور د تهجد پابند لیدلې ده د منځونو په خپله پابند وه ماشومانو ته به هم په وخت د مونځ کولو تلقین کولو د قرآن لوستو په وجه وایي چې زموږ مور ته وي اوږد صورتونه یاد موږ ته به دا وي چې د قرآن تلاوت ډېر په اوچت اواز کې کوئ او د قرآن بار لوستو په وجه او د دې د ژورې مطالعې په وجه د دې کې دا خصوصیت پیدا شوی چې موږ که لرې هم ناست وو تلاوت کوو موږ څه غلطي وکړه او که دوی به زموږ تلاوت اورېدو نو غلطي به هغوی راوباسله همدغه شان مهمان نواز هم ډېره زیاته وه
اوس خو خیر ډېر سهولتونه دي خو ځینې وخت به سهولتونه نه وو په ژمي کې به ګرمې اوبه د ګیزر نه میلاوېدې د بویلر په ذریعه نه میلاوېدې په خپله به ګرمول وې سهار به هغوی پاڅېدو د مېلمنو لپاره به په خپله دوی د اودس لپاره اوبه ګرمولې حضرت خلیفة المسیح رابع د دوی د خاوند د سید احمد صاحب چې د حضرت میر ډاکټر میر اسماعیل صاحب زوی وو ورسره دوستي وه د هغوی کور ته به چې کله تلل ته به یې سارېده نو خلیفة المسیح رابع په خپله ذکر کړی چې سهار وختي به دوی ما لپاره د اودس چارهدام لپاره به اوبه ګرمولې او خدای به په غسلخانه کې او یو ورځ ما اراده وکړه چې په خپله به زر پاسم او په خپله به اوبه ګرموم چې دوی ته تکلیف ونه شي خو زه د خپل طرف نه ډېر زر راپاڅېدم خو هغې نه مخکې ما وکتل چې هلته ګرمې اوبه پرتې دي دې ته د مال مشکلات هم ډېر راغلي وو خو دې ډېرې په سلیقه هغه خپل کور سنبال کړی وو مخکې دې کینیا کې وو حضرت فرمایي لکه څنګه چې ما ووایي او بیا د حضرت المسیح ثالث رحم الله په وینا دوی پاکستان ته واپس راغله او چې دلته راغله نو حالت هغه شان خو بیا پاتې نه وو خو دوی ډېر په رضا او په خوشحالۍ هر څه برداشت کړي وو د دوی خور عتیقه فرزانه وایي چې جماعتي غیرت دی کې ډېر زیات او د جماعت خلاف به دوی هېڅ اورېدل نه خوښول همدغه شان د دور شهور دردانه د دې مشره خور ده هغوی وایي چې تهجد وخت کې د راپاڅېدو عادت و بغیر د الارم نه به دوی راپاڅېده او زه د لوڼو په وجه وایي زما 5 لوڼه دي د هغې په وجه به زه پریشانه وم نو راته به وایي چې پروا مه کوه خدای پاک به د دې بهتره رشتې وکړي وایي خدای پاک بیا هغې رشتې وکړي وایي ډېره صابره او شاکره وه او ډېره حوصلې واله وه خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي بل ذکر دی د مکرمه عفت حلیم صاحب سابق نیشنل صدر د لجنه معلّہ لائبیریا د ډاکټر عبدالحلیم صاحب واقف زندگی انچارج کلینک مندرودیا لائبیریا دغه اهلیه وه بیماره شوې وه هالند ته راغلی وه د علاج لپاره په 21 دسمبر دوی وفات شوي دي د 9 کالو عمر کې 9 کالو عمر کې ان لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل د 1/3 یعنې 3 برخه دوی وصیت کړی وو او د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغې د غور نیکه د مکرم محمد علي صاحب په ذریعه شوی و چې د حضرت المسیح ثاني رضی الله تعالی عنه په لاس بیعت کړی وو جولای کال 2004 کې د خپل خاوند سره دوی لایبیریا ته تللي وو د 21 کال موده دوی په لایبیریا کې تېره کړې وه او دغه دوران د لجنه صدر هم پاتې شوی وه او په 2-3 موقعو دوی د خدمت موقع ملاوه شوی وه او د وفات په وخت هم د لجنه د صدر په طور دوی د خدمت توفیق ترلاسه کولو تهجد ګزاره وه د روژو په اهتمام باقاعدګۍ سره د قرآن تلاوت کوونکي خلافت سره بې انتها تعلق د مینې اظهار کوونکي او د خپل چې کومې تنظیمي ذمهوارۍ وې هغه به ډېر په اخلاص پوره کولې مالی تحریکاتو کې به ډېره برخه اخیسته صدقې او خیراتونه به په کثرت کول مهمان نوازي پکې ډېره وه خوش اخلاقي وه پکې د انسانیت د خدمت جذبې نه ډکه وه ډېره نیکه ښځه وه هغوی صرف دا نه چې پخپله به د قرآن په شوق تلاوت کولو بلکې د لجنه لپاره د خاص کلاس اهتمام به دوی کولو او ماشومانو ته به قرآن ښودلو بیا به د هغوی امین هم کولو مهمان نوازي د دوی یو ډېر لوی وصف و او یو څو ورځو پورې به دوی مهمان نوازي نه کوله بلکې ډېرو ورځو پورې به دوی کره مېلمانه وه او ډېر په خوشدلۍ به دوی مهمان نوازي کوله بلکې د روژې په میاشت کې باقاعدګۍ سره به دوی همیشه روژه ماتې او پیشنمې په خلکو باندې دوی کولو چې کوم حاجتمنده وو دغه انتظام یې ورته کولو هر هغه تن چې دوی پیژني نو د دوی د دغه صفت ذکر ډېر په مینه کوي د یوې حلقې صدره ده عارفه صاحب هغه وایي چې د مزرو چې کومه پابندي ده چې موضوع خو ده
وایي چې کله به د دې کور ته د تلو موقع میلاوېده نو د لمونځونو د پابندۍ د هغوی دا حالت و چې کار به کولو که د لمونځ وخت به شو نو دا به وي چې مخکې به لمونځ کوو بیا به موږ دا کار جاري وساتو. دا نه و چې مخکې کار وکړو بیا به لمونځ وکړو، مخکې لمونځ بیا به نور کار کولو. همدغه شان فروغ شبیر صاحب دی مبلغ دی، د هغه هغوی وایي چې که د عفت حلیم صاحبي شخصیت که په یو څو الفاظو کې بیانول وي نو دا وینا به کافي وي چې هغې د احمدیت حقیقي څهره وه. او دغه شان د لایبرین چې کوم لوکل دی کروما صاحب مبلغ هغوی وایي چې په ډېرو موقعو دې سره د میلاوېدو د خبرو موقع میلاوه شوې او هر ځل به راته دا محسوسېده لکه یو داسې مور سره خبرې کوم چې د اولاد لپاره د مینې څه حد نشته. د هغې خپل خو اولاد نه وو په غم ځپلو کې، د دې خاوند دی او د نه علاوه هغوی 2 ماشومان وو چې هغوی اډاپټ کړي وو. یو خو د خپل خاوند ورېره وه چې هغه اخیستې وه، لویه کړې وه، سبق وایي د 14 کالو ده. او یو بل یو لایبرین هلک د احمد مسرور سانګبا، هغه هم په وړوکې عمر کې اخیستې وه، د خپلو ماشومانو په شان لوی کړی دی. سبق یې پرې ویلی د نن سبا هغه په جامعه احمدیه کې جامعه احمدیه انټرنیشنل غانا کې د درجه 5 طالب علم دی. خدای پاک دې د دې ماشومان لپاره د دې دعاګانې قبول کړي او د سر د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. دریم ذکر دی د مکرم عبدالعلیم البربری صاحب د مصر دیم 13 ورځو کې د 4 کالو عمر کې وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم نیک مخلص و فدائی احمدی وو. د دوی اهلیه او لور د خدای پاک په فضل احمدیان دي. هغوی لیکي چې زما خاوند خدای پاک سره دونه مینه لرله چې داسې به ښکارېده لکه چې هغه هم د خدای پاک ذکر لپاره پیدا شوي دي. ډېر ښه با اخلاقه انسان و، هېڅ چېرې هم د چا لپاره څه بده خبره نه وه کړې. د 21 کاله د کوم د ازدواجي ژوند دی کې دوی چېرته ماله تکلیف نه دی راکړی، بلکې ډېر بهترین او نیک خاوند و. د دوی لور په کال 2008 کې MTA العربیه کتونه پسه بیعت کړی و. د دوی لور نه بلکې په خپل عبدالعلیم صاحب او د هغوی لور دواړو په کال 2008 کې د MTA کتونه پسه بیعت کړی و. د دې اهلیه لیکي چې ما ډېر سخت د مخالفت کړی و او دې لپاره ډېر زیات مشکلات پیدا کړي وو په مخالفت کې. خپل کوروالا مې راوښتي وو، د دې مخالفت مې پرې کړی و، خو هغوی صبر کولو دواړو پلارو لور. او یو ورځ هغوی لمونځ کړی و او پوجې ته ورځ هغوی دعاګانې کولې. د خاوند باره کې وایي زما خاوند دعا کول ما اورېده چې هغوی بار بار زما باره کې دا وایي چې یا خدایه یا خو زما ښځه له هدایت ورکړه یا دا ما نه چېرته لرې بوځه. وایي چې په د دغه دعا نه زه ډېره متاثره شوم، خو ما ورته ویلې نه او ما هم دعا کوله. آخر یو میاشت پس خدای پاک په فضل ما ته انشرای صدر ترلاسه شو او بیا توفیق راته میلاو شو. دا خلک چې کوم وایي چې موږ ته رهنمایي نه میلاویږي، نو چې کوم په نیک نیتۍ رهنمایي غواړي نو خدای پاک د هغوی رهنمایي فرمایي. بیا د بیعت نه پس د دوی وروڼو ډېر مخالفت کړی و، خو دوی ایمان باندې ښه ټینګ ولاړ و. د دوی وروڼو یو مشهور مولا راوښتی و چې هغوی د احمدیت نه واوړئ، خو مولا ناکامه پاتې شو. ځکه د دې اهلیه لیکي چې زما خاوند په خپل انداز کې یو جواب ورله ورکولو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام صداقت ما لپاره دومره واضحه دی او دومره زما په زړه کې راڅخه شوی دی چې زه د خپل ایمان نه نشم اوړېدی. ځکه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه د خدای پاک رښتونی معرفت ماته ترلاسه شوی دی او دا زه په هېڅ قیمت نشم پرېښودی. نو دا د خدای پاک د مینې اظهار ګوري چې څنګه حضرت مسیح موعود علیه السلام د خلکو په زړونو کې پیدا کړی دی. د عبادتونو لپاره به مجاهده کوله ډېره زیاته. وایي چې 11 کاله د بیمارۍ تکلیفونو دوی برداشت کړي دي، خو همیشه صابر او راضي به رضا پاتې شوي دي. همیشه به دا وي چې څوک چې خدای پاک سره ملاوېدل خوښوي خدای پاک هم هغې سره ملاوېدل خوښوي. او د مرګ په آخري ورځو کې هم هغوی د خولې نه هم د الله الفاظ راوته.
د مصر د جمعه صدر لیکي چې ما همیشه دوی د جماعت او خلافت سره د مینې یو بې سخته اظهار دوی کې لیدلی دی ځینې خلکو دوی په فتنې کې د اچولو کوشش کړی و خو هغوی د بیعت په لوز باندې په مضبوطۍ او په وفا قایم وو د کلي په سوونو غیر احمدیانو خلکو د احمدیانو سره د دوی د جنازه کړې ده د دوی زوی غیر احمدي دی خو دوی ته هغې نصیحت کړی چې زما جنازه به احمدیان کوي نو صدر صاحب بیا جنازه کړې وه د دوی د جنازې لمونځ هغې د غیر احمدیانو په جومات کې او غیر احمدیانو په دې کې شامل شوي وو زوی حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې زوی د دې احمدي نه دی خو ډېر ښه اخلاق لري او د جومات باره کې ریسرچ کوي لګیا د خدای پاک د ده سره دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي طاهر ندیم صاحب هم دې باره کې لیکلي چې یو څو کاله مخکې چې زه مصر ته تلم هلته ملاقات شوی دوی سره او دوی ماته یو واقعه اورولې وه خپل د اهلیه د بیعت دوی وایي چې زما ایمان خو په حضرت مسیح موعود علیه السلام شروع راڅخه پوه خو خدای پاک چې زما دعا قبوله کړو د زما اهلیې ته د چې بیعت توفیق ورکړو د دې په ذریعه زما ایمان خدای نور هم پوه کړو ځکه چې څوک تصور نشو کولی چې تصور نشو کولی چې کومه ښځه چې زما سخته مخالفت شوې هغه اوس وي هر اجلاس کې ما سره وي او په د زړه په خوشحالۍ د جومات کارونه کوي صفایي روټۍ پخول هر کار د لجنه هغه کوي خدای پاک د دې بچو ته لور ته ښځه ته په اخلاص او وفا کې زیات کړي زوی ته د جومات د قبلولو توفیق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر